الحمد لله على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ولا نفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. درود شریف ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم علماء کرام او زما ډیرو عزتمندو مسلمانانو رونو، اللہ تبارک و تعالی زمون اخیره خاتمه بالخیر او په ایمان کی، او اللہ پاک دی زمونږ استقامت په دین شریعت نصیب کی. زما محترمو د ټولو نمخ کې زستاسو ایمانی جذبه ته سلام کوم چې په دې مشکل وخت کې داسې مشکل وخت چې ټول دنیا د کرونا په لپیټ کې ده او ګرمي ده، پاغه مشکل او ګرمه وخت کې تاسو ټیم استلې دی او د ختم نبوت روحانی اجتماع تم تشریف راوړی دی. یقینا دا ډیره د سعادت خبره ده. مونږ او تاسو دا مرګري لګیا دي خپانه شیخ جی موبایل باندې ریکارډینګ کوي او دا د دې لپاره کوي چې ځان سره به ریکارډ ساتي، دا به شیر کوي، دنیا ته برسي. لیکن د موبایل نه زمونږ د ختم نبوت د جلسې یا نا نور ریکارڈنگونا دا ڈیلیٹ کی دی شي کہ نہیں ڈیلیٹ کی. لیکن کم پروگرام چې موږ د الله سره ریکارډ کوو انشاءاللہ دا به قیامت کې موجود دی. ای به کنه وي چې موبایل پانی دی د دې ریکارډینګ هم پانی دی، د دنیا سره تعلق دی. او انشاءاللہ زما امید دی چې الله مونږ ته وایي چې تاسو هو په نوې اډه کې په خلیل پلازہ کې راغونډ شوي او زما د پیغمبر د ناموس په سلسله کې په دې سوچ او فکر کې راغونډ شوي او زما د محبوب عزت لم تحفظ ورکړو، لہذا تاسو ما وبخله. دا زمونږ د پاره د خوشاله خبر ده او کنه ده.
زما محترم ورونو فتنه دا ډېر زیات دي سراغلی دی او صبر راضی لیکن پټولو فتنو کی دو فتنې ډېر خطرناک دي ټولو فتنو کی دو فتنې ډېر زیات خطرناک دي یو فتنه د ربوبیت تا او یو فتنه د نبوت تا د ختم نبوت تا تیر شو زمانو کی دا یو فتنه را پورته شوی و داسې خلق پیدا شوی و چې اغي دا دعوه کړی و چې انا ربکم الاعلی زستاسو غټ خدایم الاعاذ بالله دا شوی دی او یو فتنه د ختم نبوت بارکه ده چې د ټول نه غټه فتنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور نه شروع شوه ده د نبوت فتنه دا د صحابو د دور نه و د ربوبیت فتنه دا په اخیره زمانہ کې راځي دجال برازي څوک برازي څوک برازي او د شیخونه تاسو ډېر ټیم نالم خدا زما محترم ورونو دا مو آئے چې دلته مونږ په کرسۍ باندې ناسیو او کنه دا زمونږ وخت ضایع کیږي قسم د الله په ذات د ختم نبوت پروګرام ز عبادت ګڼم د ختم نبوت پروګرام ز عبادت ګڼم او داسې عبادت ګڼم لکه څنګه چې انسان په مسجد کې په سپونو کې ناشتي د مانځ په انتظار باندې نو دغه ناشته یو عبادت دی او کنه دی جواب راکې یو عبادت دی او کنه دی دغه رنګي چې انسان او دس وکي او دې مسجد ته روان شي او دې قدمونه اخلي دغه قدمونه عبادت دی او کنه دی دغه سي د ختم نبوت په سلسله کې راغونډېدل کیناستل اوریدل سویل دا ټول عبادت ته وره او زما محترم ورونو د ټول عبادتونو نه بهتر عبادت اندار دا ولی ځکه چې ختم نبوت مسله د ایمان جز ده ختم نبوت مسله څه شی ده د ایمان جز ده او ایمان بنیادی چیز ده ایمان بنیادی چیز ده نیو فتنه د ربوبیت تا چې دا به اخیره زمانہ کې روزي دجال برازي او هغه به د الوهیت دعوه کوي د ربوبیت دعوه به کوي خلکو ته به وایي چې تاسو رب ما مرزا غلام خو د نبوت دعوه کړي او مردار شوی دی او خبر خلاصه شوی ده لیکن کم غټ رزیل چې اخیره زمانہ کې برازي او حضور صلی الله علیه وسلم داغه باره کې فرمایلی دي چې لیس ربکم باور د حدیث الفاظ دي لیس ربکم باور تاسو رب بټا نشی کېده تاسو رب کانا نشی کېده او دجال به بټای دجال په یوستر غړون دي دا و تاسو رب نشی کېده دې برازي دا به یو عظیم فتنه خلق بد دین علی خلق تبوی تاسو خدای ما خلق تب کرتبونه خی چلونه بکی منترونه بکی خلق بد کمزور ایمان والا به اړی د دین نه خو زما محترم ورونو په حال چې کوم فتنه ده هغه فتنه د قادیانیت تا فتنه کومه یو ده د قادیانیت تا ما او ته چې کومه مسله جوړه ده دا د قادیانیت تا کم خلق چې مشران دي سپینګری دي مونږ پاغي نه ریږو مونږ پاغي نه ریږو چې دا وګني بل دین ته ووري ځکه داغي ذهن الله پوخ کړی داغي په ذهن کې اسلام دین اهمیت عظمت دا ناس ته مونږ
یریګو په خپلو نوجوانانو باندې څنګه چې د غیرو مهنت په نوجوانانو شروع دی دغسې د علماو د مشایخو د بزرگانو مهنت هم په نوجوانانو شروع دی. زما محترم ورونو د غیر مهنتم دادی چې نوجوان طبقه دي زمونږ غیږې ته راشي. نوجوان طبقه دي او د علماو د مشایخو زمونږ د ادناو طالبانو مهنت دادی چې نوجوانان دي زمونږ غیږې ته راشي. نو زما محترم ورونو تاسو فیصله وکړئ چې د علماو غیږې ته به راځو که نه د غیرو غیږې ته به ځو. د علماو په غیږه کې نجات دی، عزت دی، عظمت دی، تقدس دی، ایمان دی، اعمال صالحه دی. نو موږ خپل مهنت کوو هغې هم کوي نوجوان طبقه باندې او فتنه د قادیانیت ته. زما محترم ورونو بعضی خلق داسی چا په دې خبرو نه پوهېږي چیرې دا ختم نبوت مسله پکې لاسه ده چې دا مولیان دا خلق راغونډي او خبرې ورته کوي. هلکه وایي په 73 آیین کې خو دا بل منظور شوی دی، پاس شوی دی چې قادیانی پکا کافر دی. قادیانی پکا کافر دی. نو پدې خو ماشوم هم پوهېږي، پدې خو بوډام پوهېږي، پدې خو زلمی پوهېږي. نو بیا زما او ستا د راغونډېدو مقصد څه دی؟ زما محترم ورونو په دینی اعمالو باندې ایمان تازه کېږي، دینی اعمالو باندې او د ختم نبوت په تذکرو باندې ایمان تازه کېږي. نو زه دا غواړم تاسو دا غواړئ چې زمونږ ایمان دی تازه وتري. علماء په پاکستان کې چې کم تحریک چلولیو د حضرت شیخ مولانا یوسف بنوری نور الله مرقده وآل الله مراتبه زمانہ وا تحریک چلیدو د ختم نبوت د دی په قیادت کې حضرت شیخ مولانا مفتی محمود نور الله مرقده ټول وای وآل الله مراتبه اغي په اسمبلی کې د ذوالفقار علی بټو دور حکومتو په اسمبلی کې چې مفتی صاحب کم بحث کړی دی هغه بحث نن پر ریکارډ باندې موجود دی. هغه بحث دا نه دی چې مرزا غلام غنی دی پیغمبر نه دی یا د پیغمبر نه دی او په دې باندې دلایل پیش کول، دا خبره نه ده کړې. حضرت شیخ مفتی محمود رحمت الله تعالی علیه اگی چې په اسمبلی کې بحث کړی دی نو باسی په دې خبره باندې کړی دی چې مرزا غلام څنګه مرتد شوی دی، دی څنګه کافر شوی دی، دی څنګه د مسلمانانو دشمن شوی دی، دی څنګه د ملت اسلامیه خلاف شوی دی. اگی په دې باندې دلایل پیش کړی دی. نو زما محترم ورونو ختم نبوت باندې دلایلو بیانولو ته ضرورت نشته. ختم نبوت مسله زما د ایمان مسله ده. دا مسلې او دا تذکیرې به زه بار بار کوم که په چا باندې ښه لګي او که په چا باندې بد لګي. زما محترم ورونو پاکستان دې مشکلاتو کې یو غټ دلدل کې دی. څومره قادیانان چې دی حکومت کې را پیدا شو، دی حکومت کې را ښکاره شو، تیر شو حکومتونو کې دومره ندی را ښکاره شوی. زما محترم ورونو ما او تاته به د ټولو نه عزیز د ټولو نه محبوب زما استاد دینی محمد رسول الله دا غینه ورستو
زه یو پاټې سره منسلک یم، زه به د یو پاټې خدمت کوم، خو د هرې پاټې کس کرا پاسېده زما په ایمان باندې حمله کوله، د قادیانی پرچارې کو، دا تحریکی چلو، کاغه هر څوک زه به د هغه مقابله کوم. او دا ولی دا ځکه چې قادیانی په سپینه جامه او تور داغ دی. قادیانی څه شی دی؟ او جی آو ہوا ہوگا نارو جواب رکھے نعرہ تکبیر. خطیب سے ابرالو زان وردوخ ہے اخپل جذبہ وردوخ ہے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. او خطیب سے مردان نہ قادیانی غلو لے مونږ وایو مرد مجاهد مرد حق تاسو به وای اکرام الحق اکرام الحق پدې قادیانان ډیر خپکی قادیانان خپکوي کنا. مرد مجاهد مرد حق، مرد مجاهد مرد حق، مرد مجاهد مرد حق، مرد مجاهد مرد حق، مرد مجاهد مرد حق. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا مفتی رضوان گل صاحب، مولانا مفتی رضوان گل صاحب نعرہ تکبیر. زما محترم ورونو په خپل خپل ځای تشریف فرماشه. حضرت شیخ قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتو هم تشریف راوړو. اغیبا تفصیلی خبره کوي، خو زما یو څو خبرې دي کدا مور زما زړه بل سپک شي، زه خپل زړه سپکول غواړم، خو هم ده کنه. نو زما محترم ورونو قادیانی پسپینه جامه یو تور داغ دی، او سپینه جامه باندې تور داغ بدخکاری خخکاری. تاسو وایي تور داغ لرکول پکاری او کپره خودلې پکاری. د دې وجه نه زما محترم ورونو زمونږ په دین کې دغه متوجي شه اشاره مشاره بس کې خجی زما یو څو خبره زر زر وره. زمونږ په دین کې ارچا سره د نرمه گنجائش تا، ارچا سره د نرمه گنجائش تا، خو قادیانی سره بالکل نشتا. قادیانی سره زبا ګوري به دلیل خبر نه کوم، زبا په دلیل پیش کوم. د فقهاو امامان زمونږ سلور امامان دي. یو امام ابو حنیفه دی، یو امام شافعی دی، یو امام مالک دی، یو امام احمد بن حنبل دی رحمهم الله. دا زمون اکابر دی، بزرگان دی زمونگا. پا دی طولو امامانو کی زمون امام سیب چکم دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا معتدل مزاج دی. کم مزاج والا دی؟ معتدل مزاج دی، نرم مزاج دی. وی سنگا کلچ یو انسان مز نکی، مز پریدی، نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فتوہ دادا چی دا کافر دے. سدی کافر دے. دا امام احمد بن حنبل فتوہ دادا چی دا واجب القتل دے. سشی دے واجب القتل دے. دا امام مالک رحمت اللہ علیہ فتوہ دادا چی دا سڑے مرتد دے العیاذ باللہ. زمونگ امام صاحب سوئی، زمونگ امام صاحب ہوئی نا جیل کے واچوے، تلقین ورکے، نصیحت ورکے، پوئے کے چی تکشی او کنی جیل کے بپروتی چی ترکے میں پوری دا مزد پرزیت نے انکار نہ دے کڑی کافر نہ دے. دا زمونگ دا امام سے مزاج دے او بیزای فتوی نہیں لگو لے. یو صاحب تے تپوسو کو
چیرې جیو مسله یو فتوا غواړم ویل سو و یو سړی دی د فتنې سره محبت کوي ما خو تاسو وی کنه چې دو فتنې خطرناکې دي یو فتنه د قادیانیت ته او یو فتنه د دجال ده د ربوبیت ته چې دجال په اخره زمانہ کې راځي او د ربوبیت دعوه وکړي نو یې فتنې سره محبت کوي او وی چې يهوديان هم رښتیا وي او عیسایان هم رښتیا وي وی دا سړی وي او بغیر ذبح زناورم خوري بغیر ذبح مرداری که مردار نه بغیر ذبح زناورم خوري او کله کله منظم کوي خو هغه بغیر رکوع او سجده نه کوي رکوع او سجده پکې نه کوي او در رحمت نه تختی در رحمت نه تختی او یی درته وایا چې دا سړی مسلمان دی او کنه دی دا سړی مسلمان دی او کنه دی امام صاحب ته وی چې تاسو دا تپوس کوي چې دا مسلمان دی او کنه دی او زویم چې دا د ټولو نه خو مسلمان دی د ټولو نه خو مسلمان دی نغیو ته چیرې جی چې د فتنې سره محبت کوي نو دا څنګه مسلمان دی امام صاحب ته وی چې قران کریم کې الله وی چې انما اموالکم واولادکم فتنه ستاسو اولاد او ستاسو مال دا فتنه ده نو خلق د خپل اولاد سره محبت کوي او کنه کوي جی نو اولاد سره محبت څه ګناه ده ګناه نه ده کنه خپل حلال مال سره محبت کول په صحیح ځای لګول تاسو د ګناه خبره خونه ده وای دا خو سم کار دی او ته چې وای چې کله کله موږ کوي او بغیر رکوع او سجدي کوي نو دا خو د جنازي مونږ دی د جنازي مونږ خو هر وخت نه دا خو کله کله او رکوع سجده هم پکې ني نو دې د جنازي منظم کوي او ته وای چې د رحمت نه تختی نو کله کله خو د رحمت ته هر انسان تختی خلک ګرمه کې باران غواړي خدای د رحمت او د خیر بارانو کې کوي کنه وای او چې کله ګړګړ شي او باران شي بیا د نه تختی او کنه تختی کنه چیرې دا باران می ګډ وډ نه کیچتا وای بغیر ذبح زناور خوري وای دا خو سبده خبره نه ده لکه مې خوراک خلک کوي د مې د پاره خو ذبح نشته دا خو بغیر ذبح دی دو سيزونه دي وحل لكم ميتتان دو سيز استاسو دو مردار استاسو لپاره جائز دي حدیث مبارک کې راغلی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي السمك والجراد السمك والجراد یو مئی او یو ملخ دا سمندری مرغې دي څه شي دي سمندری مرغې دا استاسو لپاره جائز دي نو وي ټیک ته صحیح وي او ته چې دا خبره کې چې دی وی چې يهوديان هم رښتیا وي او عیسایان هم رښتیا وي وي دا خبره هم سم ده وي سیب څنګه سم ده وي الله ویل دي چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهوديانو بوي چې د عیسایانو دا دین سي دین نه دی او عیسایانو بوي د يهوديانو دا دین سي دین نه دی او دواړه خبرې صحیح دي ځکه چې عیسایان او يهوديان دی وخت دواړه بي دین دي نو دا صحیح مسلمان دی دومره داغي نرم مزاجي وا اعتدال مزاجي وا خو لیکن یو کس ته تاسو کو چیرې جی دې خبر ته لګ متوجي شي که یې رجی تاسو نه پس څوک د پیغمبره داوو کی د نبوت داوو کی چې زه پیغمبر یم داغي بارک استاسو صفت ولا چانه تاسو کو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو امام صاحب ته سوی وای دا سړی کافر دی واجب القتل دی مرتد دی د اسلام نه خلاف دی د ملت اسلامیه خلاف دی د مسلمانانو دشمن دی د دین دشمن دی او بیا وته چې دا خبره پریدا بل وورا د دینه ګرانه مسله وورا هغه دا چې کم سړی د پیغمبره دا وو کی او بل ورته وی چې په دې پیغمبره خپل ماته دلیل پیش کا
پخپل پیغمبره ما ته دلیل پیش کا نو چې دا کم ورته وای چې ما ته په پیغمبره دلیل پیش کا دام کافر دی واجب القتل دی مرتد دی خارج عن الاسلام دی د ملت اسلامیه خلاف دی د ملت اسلامیه دشمن دی د مسلمانانو دشمن دی نو زما محترم ورونو د دې وجنه د ختم نبوت دا پروګرامونه دا بس مګنه علما چې کوم مهنت کوي تفصیلی بیان به حضرت شیخ قاری کرام الحق سے دامت برکاتهم کوي صرف یو درې خبرې کوم چې الله ابلاس میوخیږي چړه مې لګه تسلی وکي زما محترم ورونو پر پتن دا ور دی تاسو ته اپیل دی اجازانا درخواست دی چې د علماء لمن اونې سه بس نجات پدې کې دی نجات پس کې دی او الحمدلله زمونږ علما د پاکستان چې څومره دي الحمدلله ټول غوثان قطبان دي ټول اولیاء الله دي تاسو تفسیر مظهری وګورئ کنه چې د اولیاء بارکی وی چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون قاضی ثناء الله فانی فتی رحمه الله د دې آیات په ځبن کې لیکلي دي چې دلته د اولیاء نه علما مراد دي څوک مراد دي علما د اولیاء کرام دي بزرگان دي دی پس تلل دي دی کې نجات ته بس دا یو خبره کوم ز خپل بیان بس کوم لګ ماته متوجه شه زما محترمونو دا ډېر د فتنې دور دی دا یو دو کسان هغه بل ورځ زما خواله راغلی و ما ته لګه دعا وکړه یو کس په کې سپینګیری و مشر ای ما ته لګه دعا وکړه ما ته څه مشکلات دي ما یې تاسو کار کوم ویزه پی ټی سیل کې ملازم وم دا غیر ریټایر شوم انجینیر یم وی بیا ما ته بل نوکری ملاو شو د نیټ ورک د ټاورو د موبایل لا چې کوم غټي غټي ټاوري دي د کی ما ته وی نوکری ملاو شو وی زدا سي انجینیر یم داسې مکینک یم چې کوم ځای کې مکینکان کاریګر په کوم ځای نه پوي الته بزت لما هغه ځای ما ټیک کو او تنخواه می غشتا 1,60,000 روپے 1 लाख دا یو دو هفته مخکې خبره ده نو هغه مرګري ماته وی دوست نوکری دا پرې خو دا استعفا ورکړم مې ولې او په خپل ال نه خو بیا مجبور کړ مې نوکری دی ولې پرې خو دا وی 12 بجو نه ټیم وړې دلو د شپې وی ماته ټلیفون وشو چې د غلډیر په خوا کې یو ټاور دی ا خراب دی ال تور شو هغه وګوره وی کسان مې راواغستل رالم د ټاور دلان دی اوس وی خلک پیند ناشتي ما چې خدای دا خوشپده په دې ټیم دلته خلک سکی او لګیا دي موبایل کې ګوتې وی چې مې وکتل یو سپینګری بابا پکې ناشته او غټ موبایل له وسره هغه پکې لګیا دی ځان لپاره کې سمل غیر راغونډي وی زه روټیټ شوم وی ما ته یې بابا دا تاسو کې ستا خو په قبر کې ستا خو دا ټیم د مسجد دی چې ته په مسجد کې کینا لا یاد وا وی ماته سوي چیر سوکو بس دا سیس کار نه کینو دلته خواله ول راغلیو دلته ورته ناس چې سپک وګورو او چې دا شی کار نه کینو نږدې ورته راغلی ما وی زما دې زړه یو ټک ناره کو وی ما وی چې په دې ګناه کې خو سره تم شریکه ځکه دا خو ته جوړه دا خو ته ټیکه او بابا په سپینه ګیر لګیا دی ګندګیره پکې ګوري نو ما استعفا ورکړه چې زه نور نوکری نه کوم ما اوس څه کوي او اوس په تبلیغ کې وخت لګوم ما دې نه ښه کار بل نشته نو زما محترم ورونو خبره مې دې پور وکړه چې دا د فتنې دور دی صرف د علماو په صحبت د دې په مرګیتیا د دې په وینا راتلل د دې په حکم چلیدل نجات پدې کې دي د دنیا نجات هم پدې کې دي او د آخرت نجات هم پدې کې دي الله پاک دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک دې په صحیح مانو کې مونږ د علماو د بزرګانو خادمان جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین